رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره په یو څو قبرونو باندې تیر شو، نو صحابه کرامو ته ویل چې په دې قبر کې دې مړي ته عذاب میلاویږي، دې مړي ته په دې قبر کې عذاب میلاویږي، خو الله رب العزت په یو خبر باندې رانولي، خو دومره غټه خبره نه ده، یو معمولی غوندګي خبره ده، د هغې په وجه باندې الله رب العزت دوی ته عذاب ورکوي. دا یو کس چې دی ته عذاب کیږي د دې د وجې نه چې دی د تشو میتیازو د قطرو نه ځان نه بچ کوي. تشو میتیازې به چې کله د وکړي نو اودس به یې نه وچولو، هغه د میتیازو هغه څاڅکي چې هغه به د په بدن باندې راللو، نو د بدن به یې پلید کړو، کپړې به یې ورله پلیتې کړې. نو د تشو میتیازو نه د ځان نه بچ کېدلو په وجه باندې الله رب العزت دوی ته په قبر کې عذاب دی ورکوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل چې استنزهوا من البول، تاسو د تشو میتیازو د قطرو نه ځان بچ کوي، ځکه چې اکثر عذاب چې دی د دې د وجې نه ولاړېږي. نو نن سبا موږ او تاسو وګورو، موږ کې دا مسله چې ډېره زیاته عامه ده چې یو کس تش اودسمات کوي که په واشروم کې که په پټي کې، نو دله په کار ده چې دی ټیشو پیپر استعمال کړي. ټیشو پیپر یا لوټه استعمال د ده لپاره لازم دی، ځکه بعضې د په انسان اودسمات یې وکړي او دی اودس وچ نه کړي، نو بیا د هغې نه پس چې دی اوبه استعمال کړي، هلته د ده اودس وچ نه شو، نو هغه د میتیازو هغه قطرې چې هغه د په بدن باندې راشي، نو بدن هم ټول پلید شو او کپړې هم ټولې پلیتې شوې. نو په دې وجه باندې چې کوم یو انسان بولو کې د هغې نه په کار دی چې فوراً دی د هغې نه پس ټیشو پیپر استعمال کړي یا لوټه استعمال کړي، بیا د هغې نه پس دله په کار دی چې اوبه استعمال کړي، ځکه که دی د بولو نه فوراً باید اوبه استعمال کړي، هغه قطرې چې دا خو د انسان نه ځي، نو د دې په وجه باندې د انسان ټولې کپړې چې دا پلیتېږي. نو په دې وجه باندې دا ډېره زیاته ضروري مسله ده. نن سبا اکثر خلک چې په دې کې ډېر زیات چې دی په دې کې اخته دي او د دې خیال نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وجه باندې وفرمایل چې اکثر عذاب چې دی هغه د دې په وجه باندې وي چې انسان د بولو نه ځان نه بچ کوي. نو موږ تاسو له پکار دي چې دې خبرې ډېر زیات خیال ساتو.